په رمضان المبارک کې د 15 کارونه کول په دې روژه ماتېږي که نه ماتېږي. ږیره هرول شو، دغه رنګې کټینګ کول شو، ویښته کټ کول شو، نوکان کټ کول شو، دغه رنګې کوم چې اضافي ویښته دي هغه لرې کول شو، سر کې تیل اچول شو، دغه رنګې خوشبو لګول شو. آیا په دې سیزونو باندې روژه ماتېږي که نو؟ جواب دا دی ږیره هرول دي نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. روژه ماتېږي نه خو که موږ خیال وکړو انسان ډېر زیات سخت ګنهګارېږي، ځکه چې ږیره د پیغمبر علیه صلات وسلام د صریحو احادیثو خلاف ورزي ده. څومره چې احادیث پیغمبر علیه السلام د ږیرې باره کې ویلي دي چې تاسو برېت دا کم کړئ او ږیرې د اوږدې کړئ، هغه حدیث خلاف ورزي موږ کوو. یو حدیث خلاف ورزي شوله، دغه رنګې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو مستقل سنت پرېښودل شو، د هغې وبال د هغې سزا به الله پاک موږ او تاسو له راکوي. او دغه رنګې د 1,24,000 کم او بیش څومره پیغمبران دي ټولو ږیره پرېښې وه. نو چې موږ کله ږیره نه پرېږدو د ټولو پیغمبرانو کوم چې مستقل سنت دي هغه به زموږ نه ختم شي، د هغې سزا به الله پاک موږ او تاسو له بیا راکوي. دغه رنګې ږیره هرول د اعلانیه ګناه ده. یو سړی ګرځي دی لاړې نه یې ته کېناستو نه یم ګناهګار ده په دې باندې، په دغه پیسو باندې دی بچو له رزق خوري، دغه هم یو قسم له ګناه کې دا راځي، ځکه چې په ګناه باندې پیسې اخیستل هم ګناه ده. نو یاد ساتئ چې نه یم ګناهګارېږي دی هم ګناهګارېږي، او چې کله دی به ګرځي 24 ګنټې دا به ګناه ده. که جومات ته راځي بیا هم ګناه ده، که دغه رنګې باتروم ته ځي بیا هم ګناه ده، که په لاره ځي بیا هم ګناه ده، که بیت الله شریف ته ځي بیا هم ګناه ده، که پیغمبر علیه صلات وسلام روضې مبارکې ته بغیر د ږیرې ودرېږي نو دا محترمو بیا هم ګناه ده. زه یو درخواست کوم د ټولو هلکانو ته ټولو سړو ته خدای دپاره په دې رمضان کې دا ږیره مه هروئ، دا پرېږدئ. درخواست کوم ښځو ته چې تاسو پر خپلو خاوندانو باندې یا دغه رنګې پر خپلو بچو باندې تاسو ږیره پرېږدئ، ځکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت دي او انسان په دې باندې ډېر زیات ښایسته ښکاري. یاد ساتئ چې ږیره دا د الله پاک یو بناوټي شکل دی. الله پاک انسان له یو شکل ورکړی دی، ویښته به یې د وي، غوږونه به وي، پوزه دغه رنګې په مخ باندې به د سړي ږیره وي. نو دغه رنګې الله پاک د سړي دپاره یوه نهه ږیره ګرځولې ده. او یاد ساتئ دا ږیره ډېره زیاتې هوښیاره ده، که له مخ باندې راوخېږي نو د انسان ته وایي چې تم مرد هو، ته سړی، دا سړی ږیره واپس کیله کې نه یار و زه ښځه یم مې عورت هو. نو دغه رنګې د الله پاک چې کوم تخلیق دی په هغې کې دی رد و بدل کوي. دغه رنګ د پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم مخ مبارک په هغه باندې ږیره وه، یو قسم د هغې محترم توهین راځي، او دغه رنګې یهودیانو سره نسوارو سره دا محترمه مشابهت راځي. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کوم قوم مشابهت اختیار کوم دی به د هغوی نه وي. د قیامت په ورځ باندې یو طرف ته پیغمبر علیه صلات وسلام ولاړ دی او بل طرف ته ټول خلک ولاړ دي، او بل څه به محترمو دا د یهودیانو وي، نسواره وي. نو چا چې ږیره نه وي نو دا به د یهودیانو سره ودرېږي، نسوارو سره به ودرېږي. نو کوشش وکړئ محترمو، رمضان المبارک دا شروع دی، په دې کې نیت وکړئ الله پاک به توفیق به یې درکړي. او دغه رنګې د ښځو ږیره نه راخېږي او دا سړی هم ږیره نه پرېږدي، یو قسم له دیم په منظره د ښځو دی. د قیامت په ورځ باندې به 3 صفونه وي، یو صف به د سړو وي، بل به د ښځو وي، بل به د اجړاګانو وي. کم چې د سړو دی نو په هغې کې به د ږیرې کم سړی چې ږیره هروي دا به نه پرېږدي، ولې؟ ځکه چې ستا مخ باندې ږیره نشته، ستا شکل د زنانو شکل سره دا میلاویږي. چې کله دی لاړ شي هلته کې ښځو سره ودرېږي نو هغوی به ورته وایي چې هلکه زه ستا نه د سړو بیخېږي ته سړی. نو چې هغوی هم راوشړي بیا اخر کې د اجلاګانو صف میلاو شي یا د یهودیانو صف یې بس په هغې کې ور شریک شي دغه کې. نو کوشش کول پکار دی چې څومره ستاسو علاقه کې دي، ستاسو کلي کې دي، ستاسو ورونه دي، ستاسو بچي دي، یا دغه رنګې ستاسو خاوندان دي یا ستاسو بچي دي، زنانو ته وایم نو په دې ټولو باندې ږیره پرېږدئ، ځکه چې دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت دي او دا پرېښودل دا پکار دي.
که چېرته پیغمبر علیه صلات وسلام سره خوند نه کولی الله پاک خو د پیغمبر علیه صلات وسلام عاشق دی الله پاک به ته ویلی محبوبه دا ږیره دې لر که خوند دسه نه کوي نو خوند کوي ځکه ورته الله پاک وایي چې پرېږده که نه را به شو دویمې خبرې ته د سر ویښته دا موږ کټ کوو دې سره روژه ماتېږي که نه بلکل په دې سره روژه نه ماتېږي دغه رنګې نوکان موږ کټ کوو نو په دې باندې هم روژه دا نه ماتېږي دغه رنګې په سر کې تیل لګول شو سر غوړول شو په دې هم روژه نه ماتېږي دغه رنګې خوشبو لګول شو نو په دې باندې روژه دا نه ماتېږي کوشش وکړئ د پیغام مخکې شیر کړئ کېدای شي ستاسو د وجې څوک ږیره پرېږدي یا ستاسو د وینا د وجې څوک ږیره پرېږدي دا به زما او ستاسو لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته